بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه ګرانو کتونکو خبره به کوو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی را ډېرې څه مودې راسې روان دی پای کې بیا مخکې ډېر نورې څه داسې خبرې رالې چې یاره تجارت چې کوم دی هغه ترنه متاثره دی او څه کم 2 میاشتې پوره کېږي دغه بارډر بند دی ویلی کېږي دا چې دغه بارډر به کولاویږي خو تر دې دمه پورې دغه بارډر کولو نه شو دا وخت موږ سره سینیر صحافي او تجزیه کار فدادیل صاحب موجود دی فدادیل صاحب ننني پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو ډیره مننه کبیر صاحب. سر دا راته وایي اوازه راغلې ده چې بارډر کولاویږي ډومبنې خو لږ دا واضحه کوي چې آیا بارډر به کولو شي که نه همدغه شانتې به بند وي ډیره مننه. اول خو د بارډر بند شوی ولې دی جی نو ظاهر ضرور. خبره د بنیادی وجه یې دا ده چې په پاکستان کې حملې کیږي جی او پاکستان دا وایي چې د حملو لپاره د افغانستان خاوره استعمالیږي او بیا د افغانستان د طالبانو چې کوم حکومت دی هغې نه بار بار دا ډیمانډ کیږي چې تاسو هغه پاکستاني میلیټنټس پاکستان ته حواله کړي یا یې هلته ایثار کوي چې دوی په پاکستان کې دننه حملې نه کوي. جی نو بار بار دا خبره کیږي که پاکستانی دی او که افغان تجار دی هغه دا ډیمانډ کوي چې که د کابل او د اسلام آباد د تعلقاتو نوعیت ډیر زیات هم خرابي خو تجارت د دې سیاستونو نه یو سایډ تګدل پکار دی. جی داسې خبرونه شته دي چې بارډر به کولاویږي. اوس تازه چې کوم خبر دی دا دی چې د افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي نماینده محمد صادق خان د تجار سره ملاقات شوی دی چې کوم ټریډرز دي د دې کاروبار سره یا د پاک افغان تجارت سره وابسته خلک دي جی نو پای کې هم څه داسې اشارې ملو شوې دي خو په دې کې به زما ته نه ښکاري چې دومره زر به دا بارډر کولاویږي. بارډر صرف دې لپاره کولاویدی شي چې او کولاویږي هم او کولاو ساتلې هم د دې په تورخم او په چمن باندې چې کوم افغان کډوال دي چې هغه واپس لاړ شي. ګوره نقصان حواله سره خبره کیږي چې افغانستان ته ډیر زیات نقصان دی که پاکستان ته ډیر زیات نقصان دی که پاکستان ته کم نقصان هم دی نو نقصان خو دی کنه نو بیا داسې د افغانستان یو لینډ لاک ملک دی دا د هغې بین الاقوامي چې څومره قوانین دي د هغې مطابق دا د افغانستان حق دی چې هغه چې کوم افغان ټرانزیټ ټریډ دی هغه د پاکستان په لاره وکړي په دا چې کم لاګت والا کم وخت والا او چې کومه لار ده هغه پورټ قاسم کراچي چې کوم بندرګاه ده هغه د یعنی سمندر ته لنډه لار د پاکستان ده او د حق نه که افغانستان دستبرداره کیږي نو دا خپل ځان سره زیاتی کوي. هغه کوي چې موږ تجارت نه کول غواړو د پاکستان سره او پاکستان هم ظاهره خبره ده یو پریشر اچولو لپاره دا سرحدي پوینټس چې کوم دی هغه بند کړي. ماته نه ښکاري چې دومره زر به کولو شي. سر دا راته ووایي چې افغانستان غواړي څه مقصد یې څه دی د پاکستان سره لانجه روانه ده ورسره چې کوم دی د امریکې سره اوس بل ملک کې روان دي نو دوی غواړي څه سر افغان حکومت نه غواړي پاکستان ته ډیر څه غواړي. پاکستان دا غواړي چې افغانستان خاوره دی زمون خلاف استعمال نشي. اول مسله خو دلته ده کنه بنیادی مسله خو سر افغانستان د الزام په پاکستان باندې لګي چې دا کم کسان دي دا هم د دې کسان دي دا جوابي رد عمل اغل طرف ناراضي مونږ د ټي ټي پی ذکر کوو یا نور پاکستانی چې کوم تنظیمونه دي دا غي ذکر کوو یا د بلوچستان چې کوم تنظیمونه دي نو بیا په جواب کې دی وایي چې داعش خراسان پټزیونه یا ټریننګ کیمپس چې کوم دي هغه په خیبر پختونخوا په بلوچستان کې دي او د پاکستان خاوره د افغانستان خلاف استعمالي نو دا الزامات او بیا جوابي الزامات دا سلسله چې کومه د دوه ملکونو لپاره ډیر زیاته نقصان دی. دا پدې کې په دوحه کې ناستو شو دوه د مذاکرات ادوار په استنبول کې وشو یو نیمه غنټه د مذاکرات یو دور یو کوشش وشو پر ریاض سعودي عرب کې نو بیک ډور چینلز چې کوم دی هغه بند نه دي خفیه رابطې هم شته د پاکستان او د افغانستان د ډیپلوماټس ترمنځ او زه دا غنم چې دا معاملہ به ډیپلوماټس حل کوي دا سکیورټي حکام یا انټيليجنس حکام نشي حل کولای په دا چې هغه هر شي ته په یو انګل باندې ګوري دا صرف اوس د سکیورټي معاملہ نه ده. سکیورټي معاملہ بنیادی ده خو صرف او صرف دا ټول معاملات سکیورټي پورې محدود ساتل دا هم ظاهره خبره ده چې ټیک خبره نه ده. پدې کې د پاکستان او د افغانستان د خلکو یو بل سره تعلق رشته مشترکات او بیا تجارت تګ راتګ ډیر شیزونه دي چې پای باندې خبرې کول پکار دي او بیا د افغانستان چې څنګه تاسو وې صرف معاملہ اوس د پاکستان سره نه ده
په دویم نمبر اوس د تاجکستان سره معامله جوړه شوې ده. بیا ظاهره خبره ده چې هلته په دوه واقعاتو کې 15 چینایي چې کوم سیټیزنز دي هغه وژل شوي دي. نو اوس د چین سره هم معامله ده. په دې کې چې کوم په واشنگټن ډي سي کې رحمان الله لکنوال یو افغان شهري چې کوم د فایرنګ واقع وه هلته چې کوم نیشنل ګارډز وو هغوی باندې فایرنګ شوي وو. هغې نه پس چې کوم ګامونه د امریکې طرف نه اخیستې شوي دي یا د افغانستان حوالې سره د ډونالډ ټرمپ طرف نه دا ویل چې افغانستان دوزخ دی. نو واقع هلته کېږي په امریکا کې او هغه سړی کوي چې سی آی ای سره باقاعده هغه کار کړی دی او بیا ټول افغانستان دوزخ کېږي. نو داسې انفرادي واقعات کېږي ټول قوم یا ټول ملک چې کوم دی هغې د وجې نه بیا ډسټرب کېږي. انفرادي که څوک راځي په پاکستان کې افغان نیشنلز دلته په حملو کې ملوث پاتې کېږي نو پاکستان په ټول افغانستان خاورې باندې الزام لګوي. خو پاکستان بار بار دا خبره هم کوي چې زموږ معامله د افغان طالبان سره ده، زموږ معامله د افغانستان سره د افغانستان اولس سره نه ده. خو ظاهر خبره چې هلته دوی برسر اقتداري کنټرول د افغان طالبان اوس د ایران، د تاجکستان، د امریکې، د روس، د چین، د پاکستان یو لاین دی. صحیح. او دا ظاهر خبره ده چې ډېر غټ پریشر دی په افغانستان په حکومت باندې. سر اخرنی سوال په لنډو ټکو کې راته ووایي، را به شو غیر قانوني افغان په پنجاب کې په سند کې موږ وګورو سختۍ سره کاروایي شروع شوي دي، اوباسي لګیا دی. په خیبر پښتونخوا کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي نرمي کوي لګیا دی. نو د دې په منځ کې داسې څه خاص خبره ده چې اخوانې اوباسي وفاق نه او صوبه کې چې کم دی نو جمع کېږي؟ دا پرون څه وایس میسیجز په واتس اپ په ګروپونو کې راغلي په هغې کې باقاعده د پولیس چې څومره تاڼو په بنیاد باندې اهلکاران دي هغې ته یو ټاسک حواله شوی دی د خیبر پښتونخوا. جی د خیبر پښتونخوا او باقاعده چې کوم ابابیل فورس دی موټر سایکل باندې چې تاسو ته ښکاري دوی ته یو کس ته ټاسک ورکړی شوی دی چې تاسو به 15 غیر قانوني افغان مهاجرین رانیسئ. دا به ستاسو کارکردګي وي. نو زه نه ګڼم چې دلته هم څه نرمي شته دی، په بیانونو کې به نرمي وي. نو سر چې رانیسي بورډ بازار خو ډک دی غیر قانوني افغانیانو نه. نو صرف بورډ بازار که تاسو ته ښکاري نو ظاهره خبره ده دا به تاسو ته لنډي ټول پېښور افغان مهاجرین نه ډک دی. مطلب چې ناکې لګي زما د وینا مقصد دا چې اول دلته لاړ شي. ګوره داسې هم هغه رنګې سختي نشته. ما خو صرف د ټاسک خبره تا ته وکړه او دا خبره مې تا ته نه ده کړې چې آو 15 راونیول او بیا کوم ځای کې راونیول. خو باقاعده دوی ته دا هدایات ورکړل شوي دي. بیا چې دلته څه واقع کېږي هم د پولیس طرف نه نو بیا وایي چې دا د وفاقي محکمه داخله انډر یا د هغه احکامات لاندې دا خبره کېږي. څو پورې چې په پالیسیانو کې یووالی نه وي، که د افغان کډوالو معامله ده، که ترهګري ده، که نور معاملات دي، نو ظاهره خبره ده دا مسلې حل کېږي نه. او چې څو پورې دلته چې کوم مسایل دي د دې صوبې حقوق دي ان اف سي حوالې سره ډېر زیات بحث روان دی. نو په کار دا دي چې په لکونو افغان مهاجرین هم دلته دي او بیا دومره غټه رقبه هم د فاټا په شکل کې خیبر پښتونخوا کې شامله شوې ده او بیا ستا آبادي کې هم تقریبا 60-70 لاک اضافه شوې ده. نو په کار دا دي چې دې ټول معاملاتو ته وکتلی شي او دې صوبې ته هغه حق میلو شي. که دا قسم آوازونه دي نو ظاهره خبره د ترهګرۍ حوالې سره د تحریک انصاف یا د تحریک انصاف د حکومت یو خپل موقف دی، د افغان کډوالو حوالې سره د هغې خپل یو موقف دی. په کار دا دي چې دا موقف واورولی شي. په دې کې کم داسې هغه پالیسي ده چې لکه مونږ خو بار بار دا ورو کنه چې دا افغان کډوال چې کوم دی د 15 کاله دی دلته پاتې شو نو دوی په اخره کې داسې لیګل پکار دي چې دوی ښه یادونو سره واپس لاړ شي. نو دا ښه یادونو سره واپسی خبره چې کومه ده دا خو ډېره ټیک خبره ده. زه وایم چې پکار دی وفاقي او صوبایي ادارې په دې حوالې سره کینی او یو مشترکه پالیسي جوړه کړي. ډیره مننه. یقینا ډیره ګټوره او ژوره خبرې کې دا زموږ سینیر صحافي فدادل صاحب کم چې خپل تفصیلات تاسو سره شریک دا زموږ نن پروګرام دربل پروګرام پورې مال او زما ټیم لره کی اجازه دلوي الله پامان.